د جمعې د ورځې حوالې سره دومره پاورفل وظیفه زه تاسو ته وایم چې ستاسو ژوند به محترمو دا بدل کړي. دومره ناشنا وظیفه ده. که څوک یې په دې جمعه نشي کولی په راروانه جمعه دې وکړي، په هغه یې نشي چې په کومه جمعه باندې دته دا ویډیو مهله ورله، نو دا ویډیو هر وخت کې دا وظیفه ادا کولی شي. دغه رنګې څومره چې مقاصد دي، څومره چې خواهشات دي، څومره چې انسان باندې حالات راځي، هر قسم حالات مقابله محترمو دا وظیفه کولی شي. ستا څومره حاجتونه دي دا پوره کیږي نه، او داسې ناممکن حاجتونه دي که نه چې ستا په ژوند کې لکه د غر دا ولاړ دي، او ته دا وې چې دا ناممکن حاجتونه به څنګه پوره شي. انشاءالله عزیز دا وظیفه تاسو کوئ، مکمل یقین سره وکئ، الله پاک باندې اعتماد کوئ، الله پاک به انشاءالله ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده دا د جمعې د ورځې حوالې سره وظیفه ده. چې کله د جمعې ورځ شي او د جمعې په ورځ تاسو د ماسپښین لمونځ وکئ او د هغې نه فارغه شئ، د دغه ټایم محترمو دا وظیفه ده. کم چې زنانه دي هغوی به کور کې دا وظیفه وکړي، او څومره نارینه دي هغوی به دا وظیفه په جومات کې وکړي. نو که دا وظیفه ته کې د کاروبار دپاره، الله پاک به تعالی بهترین کاروبار درکړي. که دا وظیفه ته کې د یو خواهش دپاره، یو مقصد دپاره، الله پاک به ستاسو د خواهشات او مقاصد پوره کړي. جمله څومره چې یو انسان په پریشانو کې دی، تکالیفو کې دی، مشکلاتو کې دی، الله پاک به دغه ټول ختم کړي. د رزق چې څومره مسایل د محترمو د هغې دپاره وظیفه کې ځان له انشاءالله العزیز به تاسو تماشه کوئ، رزق تم ګورئ، وظیفه هم کوئ، رزق تم ګورئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو رزق کې دومره برکت واچي، دومره چې تاسو په ته حیرانه پاتې شئ. دغه رنګې چې څومره ضروریات دي، څومره پریشانی دي د کاروبار حوالې سره، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ضرور محترمو دا به اوري. که چېرته د ښځو د خاوند منځ کې محبت نه وي، د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک د دوی په منځ کې محبت دا پیدا کړي. که چېرته د خاوند سره محبت وي خو د ښځې نه وي، نو انشاءالله العزیز سړی دی وی او دغه رنګې په یو خوږ څیز باندې دم کړي، په ښځه دې وخوري. انشاءالله العزیز داسې محبت پیدا شي لکه څنګه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها محبت. محترمو دغه رنګې که ښځې ووایي او په خاوند باندې دغه اوبه وڅښي، یا په چای کې ورته واچي، یا په روټۍ کې، داسې محبت به واقع شي محترمو چې دنیا بیا تماشه کوي. نو د محبت دپاره ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده، ډېره بهترینه وظیفه ده. زمونږ استادو څومره جمله مسایل دي، د هرې مسلې حل دا په دې کې شته. نو ترتیب او طریقه کار به د وظیفې داسې وي چې کله د جمعې ورځ شي او تاسو د جمعې لمونځ وکئ، جمعې د لمانځه نه بعد به تاسو یو طرف ته کښېنئ، که به کور کې کښېنئ، دغه رنګې که به جومات کې کښېنئ، 11 پیرې به درود ابراهیمي وي. کم درود شریف چې د لمانځه دی دا به 11 پیرې وي. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې سورت یاسین وي. سورت یاسین به دا به ته 3 پیرې وي. بیا به د هغې نه بعد یا مغنی دا به 1111 پیرې وي. 1111 پیرې. بیا به د هغې نه بعد استغفار دا به 100 پیرې وي، استغفر الله. بیا به د هغې نه بعد یا ودودو دا به 313 پیرې وي. او بیا محترمو د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي وایي. انشاءالله العزیز چې څومره جمله مسایل دي، څومره جمله مشکلات دي، څومره چې ستاسو په زړه باندې کوم څه ارمان دی، څه خواهش دی، لا اوسه پورې پوره شوی نه دی، ته په دې ارمان کې دا دې پوره شي. انشاءالله الله پاک په ذات باندې، د الله پاک په خزانه باندې مکمل یقین ساتئ.
الله پاک به ستاسو جمله خواهشات دا پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.